چیمپئن ټرافي په لومړني میچ کې پاکستان د نیوزیلند نه شکست خوړ. واسه خو په دې میچ کې د پاکستان کرکټ ټیم ډېرې زیاتې غلطیانو کې ټول نغټ بلندر مس فیلډینګ چې څو کیچونه ډراپ شو جی. دین علاوه د پاکستان سلیکشن کمیټې په ټیم کې پراپر اوپنر صرف یو فخر زمان اچولې دی جی. فخر زمان هم نن انفارچونیټلی په میچ کې انجر شو او د انجری نه پس لومړني اور کې هغه انجر شو او د آی سی سی مطابق یو کلاړي یو اوپنر چې په لومړني اور کې انجر شي نو هغه بیا اوپننګ ته نشي راوته 25 منټ هغه اوپننګ بیټینګ نشو کوله. نو 25 منټو کې سعود شکیل او بابر اعظم اوپننګ کو چې پکې سعود شکیل موړ شو او ورسره محمد رضوان موړ شو. نو بیا فخر زمان په لمبر 4 باندې بیټینګ تر وته. نو بیا فخر زمان او بابر اعظم لک پارټنرشپ کو خو بیا ډیر زیات بارونه ویسټ شوی وو. پاکستان په ډومبنو 13 اورونو کې 60 بالونه ډاټ کړو، مطلب په 78 بالونو کې 60 بالونه شپېته بالا ډاټ د پاکستان بیټسمنانو کلاو کړو جی. نو ټول نغټ بلندر د پاکستان سلیکشن کمیټې په ټیم کې پراپر اوپنر نو ورچول. یو اوپنر هغه انجر شو. نن په ټیم کې د نیوزیلند خلاف اوپنر اړوته نه دی. بابر اعظم او سعود شکیل چې دا پراپر اوپنران نه دي او دا غي ټول نغټ نقصان تاسو کته چې پاکستان تر یو ډیر سلو سٹارټ ملو شو. سعود شکیل سمره سلو بیټینګ وکړو، بابر اعظم سمره سلو بیټینګ وکړو. سعود شکیل او د بابر اعظم سلو بیټینګ په وجه پر رضوان باندې پریشر راغو. رضوان هم ډیر ضرور شو. بیا فخر زمان او د بابر اعظم چې کم پارټنرشپ هغه هم نه لګیدو. نو د یو پراپر اوپنر نه شاملولو په وجه باندې پاکستان دومره غټ نقصان اوچت کو.